السلام علیکم. نن معلومه زمونږ د علیشه 007 د پلار په باره کې ده. علیشه 007 پلار یعنې داسې څه کارونه کوي چې دا ډېر مشهور دی. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه کوم، تاسو که چېرته زمونږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زمونږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د علیشه پلار دغه شانتې یعنې داسې کارونه کوي. د به پیله ځای په پېښور کې یعنې پولۍ خرڅولې د بسونو کې. په دغه په بسونو په ټرک کې یوه ښځه وه، هغې پې زړه خوږ کړو او هغې په ځان سره یو نوکر ولګولو. دغه ښځه په حیات آباد کې اوسېدله. په حیات آباد کې وسابې د علیشه پلار هم ورسره اوسېدلو. دا یوه ورځ په کارخانو ته ووتلو. په کارخانو کې د ډرامو والا کارخانو ته راغلي وو. د ده ورسره دوا سلام وکړلو او د هغې نه بعد ورسره د ګپ شپ سره شولو. نو ده ورته بیا جرا په یاد وکړو، ورته ویلې چې یعنې زما خو کار مار نشته، ما له چته کې څه د کار غم وکړي. نو هغوی ځان سره بیا دا په خاصیت یوې کیمرمین ولګول. نو ده دغه ډرامو والا سره یو کار وکړو او کیمره به یې ورسره ګرځوله. ده ترې نه د هر یو شي چل ترې نه زده کړلو. چې د هر یو شي چل ترې نه زده کړلو، د هغې نه بعد دغه ډرامو والا سره بیا یې وران شولو. نو ده بیا خپل یو چینل کولاو کړلو او په هغې باندې کې به یې یعنې ډرامې سازولې. نو دا د هغې نه بیا دغه شانتې مخکې راغلو. نو د دغې نه بعد د سره بیا په ډرامو کې یعنې جینکو کار نه کولو. کومې یوې جینۍ به چې دغه وکړو، نو هغوی به ورته د یوې پارټ 150 روپۍ به یې ورته ویلې. نو دا خپل کور ته راغله او ډېر خفه کېناستلو. نو ښځه ورته وایي چې ولې ته داسې خفه یې یعنې. نو دی د اوچا پېښور به یې خپلې ښځې ته دغه شانتې ټوله کیسه وکړه او ورته ویلې چې ما سره یعنې مونږ خو دغه شانتې د ډرامو والا سره وران شوی یم، غواړم چې یعنې خپل چینل کولاو کړم، خو اوس مې خپل چینل کولاو کړی دی، خو ډرامې سازو، خو په ډرامو کې اوس ما سره یعنې ښځه نشته او د جینکو ضرورت دی. نو د اوچا پېښوري ته ښځې وویلې ته څه فکر کوې؟ نو مونږ به در سره شو، ځه مشهور به م شو او یوه دې دغه پېغله په کور کې ده. نو د هغې نه بعد بیا علیشه 007 بیا ډرامو ته راووتله او د علیشه مور ډانسونو ته راووتله. نه چې په کومه ورځ به چې یعنې اکټران او چې کوم کسان به په ډرامو کې کار کوه، نو چې په کومه ورځ به هغه کسان ډرامو ته نه راتلل، نو ده به یې په خپل کور کې یوه سټوډیو کولاو کړې ده. هغه سټوډیو کې به د علیشه 007 نه ویډیوګانې کولې او په یوټیوب باندې به یې واچول. نو د هغې سره به د دوی ویډیو ډېره مخکې لاړله او دې سره به د ده د چینل سبسکرایبر هم ورسره زیات شولو. په دې سره د ده چینل مونټایز شو او د هغې نه بیا د بعد پیسې ګټلې. نو عزتمنو د علیشه 007 پلار په پیله دغه شانتې کارونه کول او بیا د هغې نه مخکې یعنې په کارونو کې یعنې ترقي وکړله او اوس دومره مخکې تللی دی چې اوس د غټو سامو سره یعنې ډغرې وهي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.